20,500 روپۍ چې دي هغه شروع شي دي. که کومو کسانو خپلې روپۍ نه راغستې نو تاسو اوس خپلې روپۍ چې دی هغه راغستی شئ. د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړې وه نو په هغې باندې ځینې کسانو کمنټس کړی چې ته دروغ وایې موږ ته خالي 10,500 روپۍ چې دي دا میلاو شي دي. نو دغه کسانو هغه ویډیو چې دا هغه پوره نه وکتلي د دې د وجې نه هغو ته هغه صحیح معلومات چې دي دا نه ورسېدلي. نو همیش دپاره ویډیو چې دا پوره ګورئ نو تاسو ته به صحیح معلومات چې دي هغه به تاسو ته دررسي چې دا به کومو کسانو ته میلاویږي او په کومه طریقه به میلاویږي. نو اوس چې دی 20,500 روپۍ چې دي دا به هر یو کس ته میلاویږي. که کومو کسانو ته د علي امین ګنډاپور هغه 10,000 روپۍ نه میلاو شي نو دا ویډیو د هغه کسانو دپاره ده چې پوره یې وګوري، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړي. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم وررسي. نو کوم چې د KPK وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د 10,000 روپیو اعلان کړو نو هغه 10,000 روپۍ چې دي هغه شروع شي دي او دا به تاسو ته د بېنظیرو د روپو سره میلاویږي. نو 20,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو ځینې کسانو چې دی 10,500 راغستې دي او هغه 10,000 روپۍ چې دي دا ورته نه دي میلاو شي. نو په دې کې چې دی 2 ورځې چټي وه او کوم چې مخکې روپۍ راغستې دي نو هغې کسانو ته چې دی خالي 10,500 روپۍ میلاو شي دي ځکه چې په هغه وخت کې دا 10,000 روپۍ چې دي دا نوې شروع شي. نو اوس دا 10,000 روپۍ شروع شي دي. که کومو کسانو 10,500 راغستي نو تاسو لاړ شئ او خپلې 10,000 روپۍ چې دي دا پسې راولئ نو تاسو ته 20,500 روپۍ چې دي دا میلاو شي. او کومو کسانو چې خپلې د بېنظیر روپۍ نه دي راغستې نو هغه دې هم لاړ شي او هلته کې د خپلې روپۍ راولئ نو تاسو ته 20,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي چې هغو رجسټریشن کړی دی هغه دې لاړ شي او هغه د خپلې د بېنظیر روپۍ چک کړي نو تاسو ته به 10,500 روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي. او کیدای شي د علي امین ګنډاپور دا روپۍ چې دي دا ورسره هم تاسو ته میلاو شي. خو هغو دا وینا کړې ده چې دا به احساس کفالت پروګرام والا چې دي هغو ته به دا میلاویږي. موږ به ډیټا چې ده د هغې نه به یې راوچتو. خو احساس کفالت پروګرام او بېنظیره پروګرام چې دی دا دواړه یو پروګرام دی. نو تاسو لاړ شئ کیدای شي تاسو ته هم 20,500 روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاو شي. نو کومو کسانو چې موږ 10,500 راغستې دي نو هغه تاسو مخکې راغستو دا یو ورځ چلیدلې دي بیا پکې 2 ورځې چټي راغلې ده اوس دوباره شروع شي دي. کم کسان چې اوس ځي نو هغو ته 20,500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي. بل لا چې په هغې کې به هم کمتر کسانو ته میلاویږي. کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي په هغې کې چې د کومو کسانو سکور د 26 نه په کمی نو هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي. لکه 80% کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي او 20% کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. نو تاسو لاړ شئ په خپل شناختي کارت باندې دا روپۍ چې دی دا چک کړئ. ځینې کسان وایي دا سکور څه ته وایي نو په سکور باندې ښه تفصیلي ویډیوګان چې دي موږ 2-3 رخ کړي دي. تاسو هغه ویډیوګان وګورئ نو تاسو به پوه شئ. په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک سرچ کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشي هلته کې به ښه په تفصیل سره چې دی تاسو به په سکور باندې پوه شئ چې سکور وایي څه ته. بل لا تاسو د سکور چې دی په اوله کې چک کېده پکار و. ځینې کسان نه ده چک کړی نو موږ څنګه چک کوو موږ ته طریقه وښایو د سکور مطلب څه دی. نو د هغې لپاره چې دی زموږ یوټیوب چینل ته به ځئ او هلته کې به ځان د سکور په مطلب باندې چې دی په دې باندې به پوه کوئ. بل لا ځینې کسان دا تپوس کوي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي نو هغو ته به دا 10,000 روپۍ چې دی دا میلاویږي که نه میلاویږي. نو کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي نو هغو ته به هم دا 10,000 روپۍ چې دي دا به ورته هم نه میلاویږي. دا د هغې کسانو دپاره دي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي او په هغې کې کم غریبانان دي چې سکور د 26 نه لاندې نو هغې کسانو ته چې دی دا 10,000 روپۍ به میلاویږي نو هغو ته 20,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. کومو کسانو چې خپلې د بېنظیر روپۍ نه یې راغستې. بل لا چې دا روپۍ چې دي دا به زنانو ته میلاویږي. کم کس چې ځي هلته کې نو زنانه به ځان سره بیا زنانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي لکه څنګه د بېنظیر روپۍ میلاویږي دغه شان دا 10,000 روپۍ چې دي دا به هم زنانو ته میلاویږي او هغه به خپل شناختي کارت وړي نو په هغه شناختي کارت چې دی دله به روپۍ ورکوي. که تاسو 10,500 راغستي نو اوس لاړ شئ او خپلې 10,000 روپۍ چې دي دا پسې هم راولئ ځکه چې هغه 10,000 روپۍ چې دي دا شروع شوي دي.